مفتي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ او اللہ. ټولو به حج مبارک شه جی. ډېر ډېر جزاک مبارک شه. الله تعالی دې جزای خیر. الله پاک دې قبول او منظور کړي. آمین. او الله پاک دې تاسو چې ته الله دې نصیب هر کال بار بار خپل دربار ته چې دې قبول او منظور کړي او حاضرین چې دې بار بار نصیب کړي سره زمونږ دي. ناظرین موږ دې ټیم غواړو چې مفتی صاحب نه خیر موږ یو څو معلومات حاصل کړو داسې چې زمونږ استادو چې دې فائدہ هغه سره وشي زمام په فائدہ وشي او د عوام الناس په فائدہ وشي. مفتی صاحب مبارک حج بارک موږ تاسو نه معلومات غواړو چې الله تاسو لاړې رب کریم ذل جلال دغه ته کور ته لاړې د رنګ روزه مبارک باندې حاضري وشو سو تاثرات الله حاصل مبارک زیاده موږ د صحیح بارک معلومات راکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابه وإن استغفروه غفر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ټولنا اول خو زه قاري صاحب دستا او دلته دې مدرسې محتمم مولانا قاری شهاب الدین صاحب، مولانا اسرار الدین صاحب، مولانا ګل عالمین صاحب او تاسو ټول اساتذه کرام، ټول طلبه کرامو شکریا ادا کوم چې موږ استقبال مو وکړ د خپل نسبت سره. الله رب العالمین دې دنیا آخرت بدل درکړي او الله تعالی دې تاسو موږ ټولو ته حرمین او شریفین بار بار حاضری نصیب وفرمایي. آمین. حدیث مبارک چې راځي: الحاج والعمار وفد الله. حاجیان او عمره کوونکي خلق دا د الله رب العالمین میلمانه دي. ان دعوه اجابهم، که الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي الله تعالی یې قبلوي. وان استغفروه غفر له، او که الله رب العالمین نه بخنه غواړي نو الله رب العالمین یې بخي. نو په دغه نسبت سره موږ دعا کوو فی نفسه، خو سړی ځان باندې چې هیڅ نسی ویلی، خو دغې لارې نسبت په بنیاد باندې د حدیث مبارک ورنا کې الله رب العالمین دې موږ تاسې ټول ګناهونه معاف کړي او الله تعالی دې موږ تاسې ټولو دنیا آخرت شایسته وفرمایي. نو دا حدیث مبارک مطابق تاسو د استقبال والعمل وکړو، موږ دعا درته وکړې الله رب العالمین دې قبول یې وفرمایي. دویمه خبر دا حدیث مبارک کې راځي: الحج المبرور. مقبول حج ليس له الجزاء الا الجنه، دیغه بدل صرف او صرف جنت. نو مقبول او مبرور حج په آسانو الفاظو کې معنی دا ده چې سړی حج زدم کی مال حلالي او بیا ټول حج سنت موافق وکړي. نو دغه سي حج کوون کی سړی ته الله رب العالمین بدله جنت ورکړي، د ګناه معاف کی الله جنت ورکړي. تفصیل کې هډیر نشم د وخت دومره نه ده، خو پیغام می دا ده چې حج اعمال ګران دي، آسان نه دي. دی وجنه چې حج او د عمره کوم نیت ته په نیت کې دا خبر ده چې کله سړی نیت کوي که د عمره ده او که د حج ده، نو تقبله یسره لی تقبله مني، یسرها لی تقبلها مني. زه د حج نیت کوم یا زه د عمره نیت کوم، یا الله ته ما ته آسان کې اور نه قبول کړي. دې کې دا پیغام ده چې حج مشکل ده، ګران کار ده. نو ما به عامو مسلمانانو نه دا اپیلی چې کم خلق بچا حج فرض دی نو داسې حج کول غواړي چې د دې لپاره الله رب العالمین بدلی کې جنت ورکي او د ګناهونو داسې پاک سي لکه ماشوم بچي مور چې پیدا شي. نو دا ضروری ده چې د حج مسائل، فضائل، احکامات دا علماو نه مخکې نه زده کړي. په حج ورځو کې دا مسلې نه زده کېږي، نو مخکې نه به دا مسلې زده کوي او بیا به هلته حج دوران کې په دې عمل کوي. نو چې په دې ترتیب باندې سړی فضایل او مسائل زده کی او دلته نه د تبدیلی ځان چې اراده وکړي چې انشاءالله زه حج ته ځم، زه به په خپلې زندګي کې انقلاب راولم. ځکه حرمین شریفین دا مرکز د انقلاب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا کې د دین انقلاب راوستی، د هغه آغاز مکة المکرمه بیت الله شریف نه شوی ده او چې بیا په دنیا کې غالب کړی ده، نو بیا خپل حرم مسجد نبوي شریف نه په دنیا باندې غالب کړی ده، انقلاب راوستی ده. نو دا حج مونږ ته د انقلاب هم دعوت راکوي. هغه لپاره دا ضروري ده چې حاجي دلته نه ځي نیت پکې چې زه به انشاءالله خپلې زندګي کې تبدیلي راولم. مقصد دا
چې زه به کارونه پرېږدم چې حج نه مخکې ما کوم کارونه کول. او علما کرام فرمایي چې د حج مقبول دا علامت ده چې حج نه مخکې کومو ګناهو کې یو سړی مبتلایي حج نه وروسته هغه ګناه پرېږدي نو دا معلومه شوه چې د حج الله رب العالمین مقبول او مبرور ګرځولی ده. نو به هر حال دغه به عامو مسلمانانو ته پیغامي چې حج به مخکې نه زده کوو او حج دوران کې به په هغه مسایلو عمل کوو نو انشاءالله به دغه حدیث مبارک دا ګرځو چې الله رب العالمین به دغه حج بدل جنت راکړي او خلکو باري کې به الله رب العالمین دعاګانې قبلوي او سفارش به مو قبلوي. جزاک الله.